رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. فالحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سورة 7 آية number 22. بسم الله الرحمن الرحيم. قل ادعوا الذين، یا رسول الله دوی ته ووایه، ادعو تاسو پکار کوي، आवाज وکړئ، الذین هغه ته زعمتم کوم باره کې چې تاسو ګمان کوئ، فل کانفیډنٹ یې، من دون الله د الله نه سوا، لا یملکون نشته هغوی سره اختیار مثقال ذره د یو ذرې برابر فی السماوات په اسمانونو کې، ولا فی الارض او نه په ځمکه کې، وما او نشته لهم د دوی دپاره فیهما په دې دواړو کې من شرکن څه حصه څه شیر، وما او نشته له دوی دپاره من هم په دې کې من ظهیر څوک مددگار. اوس روانه ترجمه. یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس وکړه د دوی نه چې تاسو پکار کوئ هغه معبودان چې کوم باره کې تاسو ګمان کوئ د الله نه سوا، نشته د هغوی سره څه اختیار د یو ذرې برابر نه په اسمانونو کې او نه په ځمکه کې، او نشته د دوی دپاره په دې اسمان او ځمکه کې څه حصه، او نشته د دوی دپاره څوک مددگار. Alright, so previous سبق کې موږ 2 kingdoms ویلیو، kingdom of سلیمان علیه السلام and kingdom of سبا، او کم طریقې سره د هغوی بیا ډاونفال هم وشو. د دې نه پس اوس د kingdom د الله د kingdom ذکر دی. ان سایکالوجي 2 قسم شرک دی. په مشرکین مکه کې دغه سیم کانسپټ او ټل ډیټ هندویزم بودیست په دوی کې هم دا کانسپټ اف شرک اوس هم موجود دی. سایکالوجي شرک چې کوم دی هغې کې اولنی قسم دا دی چې الله تعالی دپاره فرشتې از مینیجرز کار کوي، یعنی د ورځ په آخرت باندې به فرشتې زمونږ او د الله په منځ کې میسنجرز وي، هغوی به زمونږ شفاعت کوي او مونږ به د الله د عذاب نه بچ کوي. دویم چې کوم سایکالوجي او شرک ته هغه دا دی چې اینجلز فرشتې دا د یو گاډ حیثیت لري، دا د یو معبود حیثیت لري. الله هر ځای ته نشي رسېدی معاذ الله، نو الله تعالی فرشتې جوړ کړي، نو یو فرشته چې کوم دا هغه سره نور دی، بل سره سپوږمۍ ده، بل سره باران دی، بل سره ځمکه ده، بل چې دی د ډیت دپاره مخصوص شوی دی، بل د ژوند دپاره مخصوص شوی دی. نو دا ټول چې دی دا معبودان دي. نو دا کانسپټ د مشرکین مکه و. اینڈ اسلام اف کورس زمونږ دپاره زمونږ دا بیلیفز دی چې فرشتې د الله تعالی ته د فرشتو ضرورت نشته. فرشتې یو قسم د الله هغه پاور ښیي چې الله سره څومره پاورز دی، یعنی فرشتې ته ډفرنٹ ټاسک اساین شوي دي. دا د هغوی ټاسک سي چې کوم هغوی ته الله نه ملاو شوي دي. اټس ناٹ چې دا د دوی په کنټرول کې، د دوی په کنټرول کې هیڅ هم نشته. کله د الله حکم راشي د دوی زړونه اورپېږي د یرې نه، د فرشتو، اینڈ دوی ته مختلف ټاسک ملاو شوي، او د یو فرشته د یو شیز دپاره انچارج ده د الله په حکم سره. او دا ټول فرشتې دیر سلیوز اف الله، د الله غلامان دي، د الله د حکم تابعدار دي، فرمانبردار دي. زموږ اسلام دا کانسپټ دی. اینڈ مشرکین اینڈ هندویزم اینڈ بودیزم په دې کې یو ډفرنٹ کانسپټ دی. دی تھنک چې دا فرشتې، دا اینجلز، الله ته د دوی ډېر سخت ضرورت دی. الله کی ناٹ فنکشن وداؤٹ them معاذ الله. نو قرآن نلیفائز، قرآن دا کانسپٹ بالکل ختمه. الله سیز یا رسول الله قل ادعوا الذین، ته تپوس وکړه د خلکو نه، ادعو چې کوم پکارئ، الذین هغه زعمتم چې کوم باره کې تاسو زعم میننګ فالس ازمپشن، تاسو غلط کانسپټ دی. زعم تاسو غلط ګمان کوئ، او په دې غلط ګمان کې تاسو څونه کانفیډنټ هم یې. من دون الله د الله نه سوا، لا یملکون نشته د هغوی سره اختیار مثقال ذره د یو ذرې برابر هغوی سره څه اختیار څه کنټرول هیڅ هم نشته، د کانټ ایون اون، د هغوی څه ملکیت هم نشته. مثقال ذره د یو ذرې برابر فی السماوات ولا فی الارض، نه په اسمانونو کې نه په ځمکه کې، وما او نشته د دوی دپاره لهم د دوی دپاره فیهما په دې دواړو کې من شرک څه حصه څه شیر. د فرشتو په اسمان او په ځمکه کې څه پراپرټي څه شیرز نشته، د الله غلام دي، د الله فرمانبردار دي. وما او نشته له دوی دپاره منهم په دې کې من ظهیر څوک مددگار.
ولا تنفع اور نه نفع رسولی شي نه څه فایده رسولی شي الشفاعه شفارس عنده د دوی سره الا مگر لمن هغه کس ته اذن له چې اجازت ورکړي شي له هغه ته یعنی د الله طرف نه څوک پر اجازت نه ملاو شوی څوک ته چا شفاعه شفارس نشي کولی. The kingdom of Sulaiman علیہ السلام mention شو the kingdom of Saba mention شو اوس دا د الله kingdom دی چې د الله په kingdom کې څوک چاله شفارس اور څه benefit هم نشي ورکولی. They thought دا هغوی دا سوچونو چې مشرکین مکه به دا وی چې فرشتې به زمونږ شفاعه کوي هغوی به زمونږ دپاره کیس کوي د الله مخامخ. الله says no نه څوک فایده نه څوک څه نفع رسولی شي نه څوک شفارس کولی شي د الله سره مګر هغه کس ته چاله چې الله اجازت ورکړي نو هغه به خبرې شروع کړي څوک خبر هم نشي کولی حتی تر دې پورې اذا فزع چې لرې شي ختم شي غبراهټ ان قلوبهم د هغوی د زړونو نه. دا آیت د فرشتو په باره کې دی چې د چا عبادت پکې دو مشرکین مکه به چې د فرشتو عبادت کو فرشتې به داسې ګڼنې لکه چې دا رب دی معاذ الله. نو الله سیز اولنې خبره خو ده چې دوی د سره الله مخامخ شفاعه کیس نشي کولی د چاته څه فایده هی نشي رسولی. دویمه خبره ده چې کله الله تعالی دوی له څه حکم ورکي فرشتو له څه کمانډ ورکي د دوی زړونه د یرې نه ډک شي او په هغه یره کې دوی اوف هم نشي کولی دوی خبر هم نشي کولی چې کله الله تعالی د دوی د زړونو نه هغه یره وباسي نو بیا دوی خبرې شروع کی قالو نو دوی وی ماذا قال ربکم څه ووی ستاسو رب یعنی هایر فرشتو ته بیکاز د فرشتو کې رینګز دي څه فرشتې په اووم اسمان دي څه فرشتې په شپږم اسمان دي څه په پنځم باندې دي ډیفرنٹ رینګز دي څه د سدرة المنتهی نه لاندې دي. نو کله چې الله تعالی هایر رینک فرشتو له حکم ورکی یعنی 7th اسمان باندې چې کومې فرشتې دي هغوی له الله تعالی یو حکم ورکی یو کمانډ ول ورکی نو د الله د حکم سره د ټول فرشتو په زړه کې یو یره تیر شي یو خوف د هغوی په زړه کې چې الله به څه حکم ورکړي هغه اوچته فرشتو های رینک فرشتو ته الله تعالی څه حکم ورکړي په چا قوم باندې عذاب راځي الله غصه ده چاته چې الله به څه حکم ورکړي نو هغوی د یو بل نه تپوسونه شروع کی قالو هغوی وی ماذا چې څه دي قال اووی ربکم ستاسو رب او دا خبرم هغوی الله وکي چې کله اذا فزع چې کله غبراهټ لرشي ان قلوبهم د هغوی د زړونو نه فزع لفظ الله استعمالیږي چې کله غبراهټ ختم شي یو لفظ فزع وی خوف ته فزعن خوف ته وی اور فزع خوف ختمیدو ته وی نو فزع خوف فزع خوف ختمیدو ته نو کله چې د الله طرف نه یو حکم راشي د ټولو فرشتو په زړه کې یو خوف پریوزي چې الله به څه حکم ورکړي بیا الله د هغوی د زړونو نه خوف لرکي اذا فزع عن قلوبهم چې د هغوی د زړونو نه خوف لرشي نو قالو ماذا قال ربکم هغوی بیا د یو بل نه تپوسونه کوي چې الله به څه حکم ورکړي الله تعالی خو حکم بره فرشتو ته ورکو اور د الله سره چې کومې نږدې فرشتې الله حکم هغوی ته ورکو خو هغه یرې د لاندې پورې راله هغه یرې د اولنۍ اسمان د فرشتو پورې راله دومره هغوی د الله نه په یره کې او دومره هغوی د الله فرمانبردار دي نو قالو ماذا قال ربکم هغوی یو بل نه تپوسونه کوي چې څه نوی خبر شته قالو هغوی به وی الحق د الله طرف نه حق راغلی دی وهو العلی اور الله ډیر بلند دی الکبیر او ډیر لوی دی او د فرشتو د الله د کینګډم په باره کې دا کیفیت دی چې حکم یو فرشتې ته ملاو شي او یره په ټولو فرشتو راشي اور هغوی وی چې الله تعالی علی الکبیر دی بلند دی او ډیر لوی دی اور تاسو وایي چې الله ته د دې فرشتو ضرورت دی الله د دې فرشتو بغیر څه نشي کولی نو دا فرشتې د الله سلیوز دي د الله فرمانبردار دي د الله نه په یره کې دا فرشتې د الله حمد او ثنا بیانوي د دې فرشتو ډیفرنٹ د دوی کارونه دي د دوی جابز دي الله ولا ورکړي دي
څه فرشتې دي هغوی د جهنم ارد ګرد پیره وخي، څه فرشتې دي هغوی د جنت په دروازو کې ودرېدلي او کله چې جنتیان را انټر شي جنت ته نو دوی ورته سلام کوي او د خپل کوره پورې بوزي، د خپل محله پورې بوزي. د څه فرشتو دا جواب دی. څه فرشتې زموږ د حفاظت لپاره هر ټایم زموږ ارد ګرد هغوی تاوي، زموږ محافظي. څه فرشتې چې کوم دی نو هغوی د موت فرشتې هغه موت راولي. د څه فرشتو جواب چې کوم دی نو هغه باران دی. د څه چې کوم دی هغه هوا د سیلې ده. حکم یو فرشتې ته ملاویږي یره په ټولو فرشتو راځي. دا د فرشتو هغه فرمانبرداري ده. قل یا رسول الله tell them دوی نه تپوس وکړه من یرزقکم من السماوات والارض څوک دی چې رزق درکوي تاسو له من السماوات والارض د اسمانونو نه او د ځمکې نه، د اسمانونو نه باران او د ځمکې نه څوک تاسو له رزق درکوي. قل الله د دوی د سوال د دوی د جواب نه مخکې ته اول ووایه چې الله رازق دی او الله خالق دی. وإنا او بشک مونږه او یا ایاکم تاسو لعلی هدن البته هدایت باندې یو او یا فی ضلال مبین په صفا obvious misguidance کې یو، واضح گمراهی کې یو. ته دوی نه یو سوال وکړه چې رازق څوک دی، خالق څوک دی د اسمانونو او د ځمکې. دا یو آرګومنټ دی رایټ، یو سوال وشو. که دوی ووایي چې الله دی نو ټیک ده، صحیح ده. دوی چې کوم دی هغه په هدایت دی، لعلی هدن دوی په هدایت دی. او که دوی ووایي چې نه الله نه دی، د الله سره جفت فرشتې دي نو فی ضلال مبین دوی په گمراهی کې دي. په موږ دواړو کې به یو ټکی یو آرګومنٹ دی، یو سوال دی، یا ستاسو جواب ټیک دی یا زمونږ جواب ټیک دی. دواړه ټیکېدی نشي. دو نظریات ہے، یا تم ٹھیک ہو یا ہم. او دلیل چې کوم دی زمونږ دلیل نو هغه دا دی چې څوک مالک نشي کېدی، رازق نشي کېدی نو هغه به معبود څنګه کېدی شي. نو یا مونږ ټیک یو یا تاسو ټیک یې. او ایاکم لعلی هدن یا تاسو په هدایت او فی ضلال مبین یا په صفا گمراهی کې. قل یا رسول الله دوی ته ووایه لا تسألون نه به تاسو نه سوال کیږي اما د هغه څه په باره کې اجرمنا چې کوم موږ جرم کوو. مشرکین مکه به دا سوچونه کول چې مسلمانان دی ار ان کلیر کرایم، هغوی چې دی ار کریمینلز. نو یا رسول الله دوی ته ووایه چې زموږ د کرایم اجرمنا زموږ د جرمونو نه به تاسو نه سوال نه کیږي. ولا نسألو او نه به زموږ نه سوال کیږي اما د هغه څه په باره کې تعملون چې کوم تاسو کوئ عمل. اټس سو بیوټیفل چې دلته الله تعالی دا نه دی ویلي چې ولا نسألو اما تجرمون او نه به زموږ نه سوال کیږي چې کوم تاسو جرم کوئ. بیکاز که دا بالکل دعوه انیشل سټیجز سوره سبا مکی صورت دی او مشرکین مکه به د مسلمانانو په باره کې وی چې تاسو کرایمز کوئ، ستاسو د وجې چې دی نو خانه جنگی شروع شوه، پلار د زوی نه جدا شو، زوی د پلار نه جدا شو، تاسو خاندانونه سپلټ کړل، د خانه کعبې د دننه نه بوتان لر کړل، دا دونه غټ جرم تاسو کو. نو تاسو جرم والا خلک یو کریمینلز. او د هغوی به دا نظریه وه د مسلمانانو په باره کې. رسول الله اسلام ورته وایي چې تاسو نه به زموږ د دې کرایمز زموږ د دې جرم تپوس په ستاسو نه کیږي او نه به زموږ نه تپوس کیږي د ستاسو د عمل. دلته نبی علیہ السلام ته دا ونه ویل چې ته دا ووایه چې نه به زموږ نه سوال کیږي ستاسو د جرم. بیکاز که د هغوی ته د جرم خبره ویلې شوې وه نو هغوی به اکدم هایپر شوي وي چې مونږ کم جرم کړی دی، مونږ کم کرایم کړی دی، جرم خو تاسو کوئ. نو تعملون لفظ استعمال شو چې تاسو نه خو به زموږ د جرم سوال نه کیږي. تاسو وایئ چې مونږ خو مجرمان یو، زموږ د جرم به تاسو نه سوال نه کیږي او نه به مونږ نه سوال کیږي د تاسو د عمل. ولا نسألو نو ډېر سافت ټون، ډېر سافت انداز، بیکاز د دعوه اولنې سټیجزو. ولا نسألو اما تعملون چې څه عمل هم تاسو کوئ، واټ ایور عمل یو ډوینګ زموږ نه به د هغې سوال نه کیږي. مطلب مونږ څوک هم د چا دپاره ریسپانسبل نه دي. هر کس د خپل ځان دپاره خپل ریسپانسبل دی، خپله به جواب ورکوي، خپله د ځانه د اوس نه جواب وګوري چې دا پلانکې ګناه ما ولې کړې وه، څه نیت و زما، د اوس نه د ځانه جواب وګوري. څوک د چا په سر جواب نشي ورکولی. قل یا رسول الله دوی ته ووایه یجمعو
چې جمع کی بیننا مونږ ټول ربنا زمونږ رب مونږ ټول به جمع کیږو د ورځ په آخرت باندې په یو میدان به مونږ ټول رايوځي کیږو ثم بیا یعنی بیا چې لږ وخت تیر شي یفتحون فیصله به وشي یفتح فتح مطلب اوپن را کلاو بشي را واضح بشي یفتح also means final decision آخری فیصله به وشي بیننا زمونږ درمیان بالحق د حق سره وهو الفتاح العلیم اور اللہ تعالی خوب فیصلہ کون کے دے فائنل ڈیسیجن میکر از اللہ اور علیم اللہ علم والے دے مطلب د سچ او د حق فیصله به وشي زمونږ ترمنځ او مونږ به رايوځي کیږو په یو میدان او زمونږ په منځ کې به فیصله کیږي قل یا رسول الله دوی ته ووایه ارونی اوښایې ماته شومی الذین هغه معبودان الحقتم چې تاسو ملاو کړي دي به هغه یعنی د الله سره شرکا شریک شومی او تاسو به ماته څه وښایې تاسو به څه ته اشارې کوئ د کاڼو طرف ته will you point at these rocks دا به ماته ښایي چې دا زموږ شریکان دي د الله سره کلا هرګز نه you have nothing to show تاسو ماته هیڅ نشي ښودلی بل هو الله العزیز الحکیم بلکې الله دی ډیر اتھارټیټیو غالب الحکیم او ډیر حکمت والا د الله سره چې کوم شریک تاسو جوړ کړي هغه د خودو قابل هی نه دي نو تاسو به ماته څه وښایې وما ارسلناک او نه یې مونږ لیږلې ته صلی الله علیه وسلم الا مگر کافه د ټول کافه مد او شد یو ځای راغلی د شد چې دی که نه this is the elongation دا لفظ چې دی دا elongate کی مد and شد it makes it elongated مگر الا مگر کافه کل الناس all together د ټولو خلکو دپاره all nations all ethnicity all races every town for every one of you محمد صلی الله علیه وسلم هغه رسول دی for all Asia محمد رسول الله رسول دی for all the depths of India محمد رسول الله is the messenger for all UK محمد رسول الله رسول دی for all USA محمد رسول الله رسول دی for Australia محمد رسول الله رسول دی صلی الله علیه وسلم نو کافه the mud and the shad for complete humanity محمد رسول الله اول بشیرن the giver of good news د دې سورت په شروع کې ما تاسو ته ویلي و چې the theme of this surah الرحمن رحم mercy good news ته ډیر ځي so the flavor is towards good news نو اولنې څه منشن شو چې نبی علیہ السلام زموږ لپاره the giver of good news دی زمون آخرت خسته کول والا البشیر و نذیر اور یو وارنر ټو وارننگز مونږ لرا کوي لیکن اکثر الناس اکثر خلک لا یعلمون هغوی ته علم نشته هغوی د سره پیژني نه نبی علیہ السلام mostly the people don't even know him دلته الله تعالی دا نه دی ویلي چې لا یؤمنون زیاتر خلک ایمان نه راوړي بلکې الله says لا یعلمون هغوی ته د سره علم نشته په پوره دنیا کې چې 15 کسان یو ځای ودرې هغې کې یو مسلم دی out of 5 یو پکې مسلمان دی د دې یو فرض جوړیږي چې د څلورو ته دعوه وکړي out of 5 د یو کس ته چې کوم سره د اسلام ګفت دی د ده دا جاب دی چې دا د څلورو ته دعوه وکړي it's our job د امت محمدي دا جاب دی د امت مسلمه this is our job چې موږ د نبی علیہ السلام په باره کې خلکو ته ووایو ځکه because ولکن اکثر الناس اکثر خلک چې کوم دی لا یعلمون هغوی ته د سره علم نشته they don't even know him دا زموږ responsibility ده چې موږ اسلام او دعوه د نبی علیہ السلام خبرې خلکو ته ورسو it's our job it's our responsibility ولكن اکثر الناس لا يعلمون ويقولون راغي وي متى چې کله when کله به پوره کیږي هذا الوعد هذا دا الوعد وعده ان کنتم صادقین اگر تاسو سچ if you're truthful دا وعده مطلب دا قیامه دا ساعه دا به په کله ورځ راځي په کومه ورځ به راځي you know I told you the difference between the word قیامه and ساعه مطلب چې دا اسمانونه د ځمکې دا هر څه به کله ختمیږي ته موږ له هر ټایم تھریټس راکې چې عذاب به راشي هر څه به ختم شي نو دا به په کومه ورځ کیږي اور قیامه هغه کیفیت ته ویل کېږي چې کله خلک را جمع شي حساب کتاب شروع شي
جهنم را مخې ته شي، جنتیان جنت ته ور انټر شي، نو that is the قیامه. هغه مومنټ، هغه کیفیت ته بیا د ورډ قیامه استعمالیږي. بټ ساعه، هغه آر مطلب دا دی چې کله دنیا او ځمکه او اسمان بالکل ختم شي، یو زلزله راشي، دوی به بار بار تپوس کو چې هغه وعده به کله پوره کیږي. قل یا رسول الله دوی له جواب ورکړه لکم ستاسو دپاره میعاد یو واده ده، یو سپیشل اپوینټمنټ دی، یومن په هغه ورځ باندې لا تستأخرون چې نه به تاسو شاته پاتې شئ عنه د هغې نه، ساعتن یو ګړي هم، یو لحظه، یو مومنټ به هم تاسو د هغې نه پاتې نه شئ، ولا تستقدمون او نه به تاسو هغه را مخې ته کوئ، نه به تاسو داسې کولی شئ چې د خپل وخت نه مخکې راولئ او نه به هغه وروسته کوئ. It's a done deal. یو میعاد یو سپیشل اپوینټمنټ دی. میعاد is a very powerful word. It's like a done deal. په خپل ټایم، په خپل وخت، په خپل ملی سیکنډ چې کوم الله هغې دپاره منتخب کړی اکه به راځي، مخکې روسته کیږي به نه او نه تاسو مخکې روسته کولی شئ. It's لکم specially for you چې کوم کس په ډېر زیات بېچانه دی، بېتاب دی، هر ټایم د هغې تپوسونه کوي. specially for you میعاد یو واده ده، یو سپیشل اپوینټمنټ دی او هغه به تاسو ته در رسي. الله زموږ آخري خاتمه په ډېر ښه په ایمان وکړي. لا اله الا الله محمد رسول الله. بارك الله لي ولكم في القرآن الحكيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.